السلام علیکم قاری صاحب، زه تراویحو کې اخري 15 سورتونه وایم په ترتیب سره. نو دې کې کوم اوږد سورت وي نو هغه دویم رکعت کې راځي، نو څه نقص خو نه کوي مونځ ته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. بالکل هیڅ نقص نه کوي. ګوره د مونځ کې د قرائت مقدار چې کم ښودلی شوی دی هغه یا خو 3 واړه آیتونه دي یا یو وړوکی سورت دی او یا یو غټ آیت دی. دومره قرائت کول دا په مونځ کې ضروري دی په دې مقدار سره. نو لہذا په اخرني 15 سورتونو کې که مونږ تاسو وګورو نو القارعة ما القارعة سوره قارعه چې دی نو دا ته تقسیم کولی شي په 2 رکعتونو باندې، نیم په یو رکعت کې وایي نیم په بل رکعت کې وایي. دې نه علاوه چې بیا کم د اخرني سورتونه دي نو هغه ډېر واړه دي، لکه مثال سوره فیل، سوره قریش، دا نه تقسیمیږي. دا باید پوره صورت وویلی شي، یعنی واړه صورتونه دا یو ویل پکار دي، پوره صورت ویل پکار دی. او غټ صورت لکه سوره قارعه شو، دغه رنګې سوره بینه شو، دغه رنګې سوره زلزال شو، یا ورسره بل چې کوم دغسې غټ صورت وي نو هغه که په منځ باندې ته نیم کې نو څه پروا نه کوي، نیم په یو رکعت کې وي نیم په بل رکعت کې. او دا ستاسو ماشاءالله ډېره ښه طریقه ده چې تاسو په مونځ کې په ترتیب سره دغه صورتونه وایي. یعنی بعضې خلکو صرف دا قل هو الله په ځان باندې فرض کړي، په هر رکعت کې قل هو الله، سوره اخلاص، سوره اخلاص، نور صورتونه ورته نه یاد. نو دا ډېره بهتره طریقه ده ماشاءالله. قلبي وروحي أحرفي